السلام علیکم عزتمنو د یوې جینۍ دغه شانتې کهاني وه چې د هغه د دغه جینۍ بل خلک سره یارانه وه، خو د جینۍ مور او پلار راپاڅېدل او دا جینۍ بل خلک ته واره کړله او جینۍ د ډېرې غوسې نه د خپل یار سره نکاح په عدالت کې وتړله. عزتمنو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا جینۍ ډېره د ښه کورنۍ وه او علم به یې کولو. د دې جینۍ اخر په محله کې یعنې واده او دا جینۍ د واده کور ته لاړله. دې هلته کې یو هلک سیکو په هلک باندې دا مین شو او هلک سره په سترګو سترګو کې خبرې وکړلې. اخر دوی دواړو ته لغونتی ټیم میلاو شو او لغون سیټ ته ودرېدل او یو بل ته یې د موبایل نمبر ورکړلې او جینۍ ته ویلې ته چې کله سبق ته ځې یا مدرسې ته ځې او یا علم ته ځې ما سره په دې باندې رابطه ساته او ما سره موټرسایکل دی، په موټرسایکل باندې به دواړه یو ځای ځو. نوالو دې کې لږ غونتې ټیم تېر شولو او وخت یې لرلو. دوی دغه شانتې درې څلور میاشتې بعد تلل. یو بل ته یې د مینې اظهار وکړلو. دې جینۍ ورته ویلې دې هلک ته چې زه علاوه د تا نه بل سره واده نه کوم. د جینۍ مور او پلار راپاڅېدل او دا جینۍ چې دا نو د جینۍ مور خپل د تور زوی ته ورکړله او د جینۍ نه یې پکې د پوسټ کړی، خو د جینۍ پکې څه انکار نه. جینۍ ویلې سیده زما خوښه ده ورته ورمې که. کله چې د جینۍ یار د دې خبرې نه خبر شو نو جینۍ یار پاڅېدو او د ډېرې غوسې نه عدالت ته لاړ. هلته عدالت کې دوی دواړو خپلو کې نکاح وتړله او دوی به بیا دغه شانتې خپل کار یعنې جاري ساتلو. دوی ته به څه ټایم کې ټیم میلاو شو نو دوی به خپل کوروالی ښه جاري ساتلو. هېڅکله یو شي نه به یې منع نه کوله. خو د دې جینۍ چې کوم خلک ته کویدن شوه نو هغه خلک چې دی نو په بهر ملک کې وو. په بهر ملک نه یې د راتلونکي اراده وکړله د دې په نیت باندې چې زه کلي ته لاړ شم او واده به وکړم. زه چې کله دغه نیټه کېښودله او ویلې چې ځم کلي ته او د واده دپاره د دغه خلک مور او پلار راپاڅېدل او د جینۍ خلک پلار او مور سره کېناستل او ورته یې ویلې چې یعنې مونږ خلک راروان دي او مونږ د واده نیټه ږدو. جینۍ چې دا خبره واورېده جینۍ سمدستي خپل یار ته ویلې او یار یې داسې کارونه وکړل او یار یې سمدستي خپل مور دوی کره راولېږله چې دې جینۍ زما زوی سره نکاح شوې ده. نو د جینۍ مور او پلار دا خبره هېڅکله نه منله ځکه چې دې جینۍ به علم کوو او په بورکه کې به تلله په بورکه کې به راتلله. د دې خبرې نه خبر نه و چې یعنې دا به چا سره تلله په موټرسایکل باندې او چا سره به راتلله. اخر کار د سعودي عرب نه راغلی او د نیټې د کېښودونکو اراده یې وکړه چې هغه خلک ته هم پته ولګېده چې کوم یې کویدن شوی. هغوی ویلې که دې جینۍ که شپاړو کسانو سره واده کړی وي او دا جینۍ زما خوښه ده او دا به زه کوم. اخر درې څلور میاشتې یې په عدالتونو کې کیس ولرو او دغه چا سره کویدن شوي وه هغه کیس وګټلو او اوس هغه سره واده شوله. اوس هغه سره دغه جینۍ خپله زندګي کوي. عزتمنو تاسو د داسې خلکو په جینکو باندې یعنې څه خیال دی چې داسې جینکۍ یعنې دوباره کویدن شوي جینۍ ته ورکړل کېږي او که نه کېږي ځکه چې د دې نه مخکې بل خلک سره هر قسمه تعلقات ساتلي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.